کدی د سمې کد غرا کول دی ټول دنیا کې پښتانه کول دی وطن تراشا مسافر آشنا دلتا هوا دلتا اوبا ښکلې دي یاره رښتیا راباندې څه لوایې دا پسرلی ستا نفس ښکلې دي خیر دې د بل چا نه پوښتنه وکړه زما بریتونه ستا باڼه ښکلې څومره په مینه مې ساتلې لاړې تېروتلې خدای خبر چاولم سولې لاړې تېروتلې څومره په مینه مې ساتلې لاړې تېروتلې خدای خبر چاولم سولې لاړې تېروتلې خدای خبر چاولم سولې لاړې تېروتلې د صادقینا د مطلب دا ناپوهی واغستو د صادقینا د مطلب دا ناپوهی واغستو په خپل عزت نه پوهېدلې لاړې تېروتلې خدای خبر چاولم سولې لاړې تېروتلې خدای خبر چاولم سولې لاړې تېروتلې خدای خبر بیا کا هغه شان منګل په مینه درکړم خدای خبر بیا کا هغه شان منګل په مینه درکړم پخې وادي دي ماتې کړلې لاړې تېروتلې خدای خبر چاولم سولې لاړې تېروتلې خدای خبر چاولم سولې لاړې تېروتلې قصده کې ولیدلې خو پوهېدلې پنه په قصده کې ولیدلې خو پوهېدلې پنه ما د زړه غوښې درکولې لاړې تېروتلې خدای خبر چاولم سولې لاړې تېروتلې څومره په مینه مې ساتلې لاړې تېروتلې خدای خبر چاولم سولې لاړې تېروتلې خدای خبر چاولم
لم سولې خو لاړې تېروتلې. عمر رحمان صاحب دا راته ووایه چې اوسني چې کوم حالات دي د کرونا وبا تېره شوې ده خلکو ته به څه پیغام ورکوې د اختر د خوشحالو په دې موقع باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما خو خپل دا ایمان دی چې انسانیت په دنیا کې لا شته، انسانیت ختم شوی نه دی. زما دا پیغام دی خلکو ته، خویندو وروڼو ته، په دې کورونو کې وړو ماشومانو ته، لویو ته چې مهرباني وکړئ. کرونا چې دا یو لاعلاجه مرض دی، د دې دپاره ستنې حکومت مقرر کړي دي. که تاسو وګورئ نو ما خپل کور ورته ستنې والي، زمارونه والي، ما والي دي. نو ښه به دی چې تاسو د اختر په مقام باندې د اختر په دې خوشحالۍ کې د خلکو کورونو ته ځئ، په دې کورونو کې ناست شئ. نو مهرباني وکړئ خاص خیال ساتئ، د ماکس خیال ساتئ، ماکس اچوئ، او چې یو سړی ته پوهېږي ټوخېږي دغه ځای لرې ساتئ. په کولاو پیزا کې اوسئ، ډېر په کمرو کې مه کښېنئ چې هلته کې د وبا خورېږي. او مهرباني وکړئ، ښه خبره دا ده. څومره خویندې وروڼه دي، څومره مشران کشران دي، دا ستنې ووایي دا ښه شی دی چې زیاتېږي نه. ستنې دې دپاره حکومت راوستي دي چې یو سړي ته دا مرض راځي نو هغه دغه به یې نه، هغه مقام به یې نه وي، هسې معمولي غوندې هلکه به یو ختم به شي. مینوال چې کوم دي هغوی به په دې پیغام باندې د عمر رحمان انجم صاحب په دې پیغام باندې عمل کوي او دغه شان د کرونا SOP چې کوم دي دا فالو کوي. امید لرم چې زموږ نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوي. د راتلونکي یو بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره سمد انجم له اجازت راکوي. په لوی الله مسپارم، د الله په امان.